بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې دا سمګلران چې کله سمګلینګ کوي نو کله کله دوی گیر شي، نو پولیس د دینه ټول مال ضبط کی او حکومتي چې کومه اداره دی د پاره جوړه ده هغه ته ټول مال حواله کی. نو کله کله دغه مال حکومت په خپل نیلام کی او عام طور سره دا خرڅي. نو د عام خلکو د پاره دغه ضبط شده مال خرید اور فروخ یعنی ځان د پاره اغستل دا جایز دی او کنه. علامه شاملی کلی دی وان ابي يوسف رحمه الله يجوز التعزير للسلطان باخذ المال وفي المجتبى لم يذكر كيفيه الاخذ وارى ان ياخذها فيمسكها فان ايس من توبته يصرفها الى ما يرى. سمګلینګ عمل کول دا د ملکی معیشت د پاره انتهایی نقصان ده عمل له. د دې وجنه کو څوک سمګلینګ کوي قانونا دا یو لوی جرم دی. هر مسلمان باندې دا لازم دی چې ځان د داسې قسم اعمالونه اوساتي چې د ملک د پاره او د معیشت د پاره غو نقصان ده وي. نو شرعاً حکومت ته دا اختیار حاصل دی چې د داسې خلکو نه مال ضبط کی او ځان سره اوساتي. چې کله مال ضبط کی نو دراغه پورې بدا ضبط شده پروتوي سو پورې چې د سمګلر د دې آینده د پاره د خپل ګناه دا بطور قسم بطور حلف منشوي نه. د دینه به حلف واغستل شي، قسم به واغستل شي چې آینده د پاره به داسې قسم جرم نه کوي چې هغه کله حلف او قسم وکي نو بیا وته د مال حواله کول هم شي. دا صورت هم جایز دی. کو چرته د سمګلر د خپل دغه بد کار نه منع کیږي نو حکومت ته دا هم اختیار شته چې دغه مال چې کم ضبط شوی دی دا د نیلام کې او خرڅ دی کی. نو د بیا د نیلام په صورت کې عام خلکو ته پاره دا جایز دی چې لار شي دغه ضبط شوده مال چې کم پس مګلنګ کې نیول شوی دی دا بیا ځان د پاره رقم سره اغستی شي خپل استعمال کې راوستي شي. خو لیکن دا خبره ضروری ده چې حکومت چې کم افراد دي د خپل ځان د پاره دا نشي خرڅولې چې خرڅي کې او پیسې خپل جیبونو ته واچي، دا جایز نه دی. د کشان دغه ضبط شوده مال چې کم دی د حکومتي کارنده او افرادو د پاره په خپل استعمال کې راوستل هم جایز نه دی. نه ځان د پاره خرڅول جایز دی نه خپل استعمال کې راوستل جایز دی. او چې کله سمګلر د خپل کار نه منع کیږي نو دا نیلام کول شي او د نیلام په صورت کې عام خلکو ته هم دغه سيزونو د اغستلو او خرڅولو مکمل اختیار شته، جایز دی. والسلام.